حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام صحابی دے. الله پاک دې راضي شي. الله پاک دې د خپل ځان ناراضي زما واستا او د ټول امت د طرفه دې الله پاک بهترینه بدلی ورکړي. نامه د کعب پلار نوم مالک دی. حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه اگر نارینه ماشوم شو دا نوم پکې دی کعب. حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه باندې بد ګمان شوی و. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بد ګمان خوښ کړی نه دی، ناخوښه کړی دی. نو پته ولګېده چې په چا باندې بدګماني دا پیغمبر ته خوښه نه ده، بدګماني به په چا نه کوو. 1530 نمبر حدیث تے 1530. وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل في قصة توبته. دا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ دا حدیث روایت تے او دا اگد حدیث حصہ دا چکم اگد حدیث دا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ دا توبے پا قصہ کی راغلے دے. وقد سبق فی باب التوبتی او غد دین مخ کی پا یو بل باب التوبہ کی یوزل مخ کم تیر شوے دے تفصیل سر دا حدیث ادا شانتی دے. قالا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ وی فرمائی قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اویل وی فرمائل وهو جالس فی القوم پدا سے حال کی چھ نبی علیہ السلام ناستو تشریف فرماو تو صحابو پر ڈلہ کی صحابو ڈلہ ورسره دا نبی علیہ السلام ناستی او دا خبر او کا بی تبوکا و تبوک مقام کی تبوک زینم دے اغا سخت گرمے کی جہاد لچ نبی علیہ السلام تشریف وڑلے ہو. نو آلتا چوکتل ازری کلا خستا نو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ پا نظر رانلو ارونم منگویلیو ازری شتا دے. نو نبی علیہ السلام دا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ حاضری چی واخستا غیر حاضر بیا مندلش و دا غیر حاضر تپوسیو کو ما فعل کعب ابن مالک کعب ابن مالک سوک مالک زوی کعب اما دا مرگرے دا صحابی دا مقتدی دا شاگرد دا سوک ولی دے جہاد لنا دے راغلے ولی ندے حاضر شوے کہ امام دا سے ڈالا کی تپوسو کی کہنا چنن خود جمع کی فلانے نو دا دے تپوس حق امام تا شتا دا غیر حاضر ته چې بیا کله پته ولګي چې والله زما خو نن په قوم کې څه واخسته نو دا د عزت خبره ده که د بې عزته نه خدړه نه ووایي سبا به هم نامعلم بیا به وایي نو چې یاره زمونږ خو په قوم کې څه وکړو بې عزتي نه ده. تاسو حدیث واورېدو دا څه دی عزت دی صاحبه زما امام ما په نظر کې ساتي او دا د دې مسلې ذمواري ده. جهاد و صفونو لبتله دا څه دی منځ دی هغې کې سر قلمېدلو او دوی کې خوب قربانول دینو. ما فعل کعب ابن مالک کعب ابن مالک سوک رضی اللہ عنہ. فقال رجل من بنی سلمہ ددی تپوس په جواب کې د بنو سلمہ قبیله ده ددی قبیلی او سړی ویل یا رسول الله یا د الله رسول صلی الله علیه وسلم خبر خو نه کنا حبسه برداه اغه خپل دو صادرونو راګر کړي دی ریسار کړي دی والنظر فی عطفیه او په خپل دسترګو په ګوټونو کې نظر ریسار کړي دی خپل دو صادرونو ریسار کړي دی او د خپل سترګو په دې ګوټونو کې نظر کولو ریسار کړي دی. د دې څه مطلب دی
مطلب دا دی چې هغه اوس لږ مالدار شوی دی، هغه اوس لږ مالدار شوی دی. او مونږ خو داسې نشو ویلی صحابه په حقله، خدا د صحابي په حقله خبرې نقل مونږ کو. ګورې ښه دا النظر فی عطفیه، عطفه دا د سترګو دواړو کنارو ته وایي. مطلب ته نه دی خود پسندي، مونږ پښتو کې وایي ځان ته روک دی. لږ څو پیسې ورسره راغلي دي نو په هغې ته نه ځان روک شوی دی چې کله سړي لږه جامه داسې ښایي نو هسې داسې د سترګو په ګوټونو کې په ځان نظر اچوي که نه چې زه خو لږه پیسهدار یم، په ځان یې نظر وي، په ځان خیال هم ساتي. نو دغه د بنو سلمه د قبیلې سړي د نبي علیه صلات وسلام د سوال په جواب کې سوال یې دا وکړو چې کعب د مالک زوی څه شو؟ نبی علیه السلام یې حاضري واخیسته، جی هغه لږ پیسهدار شوی دی، په هغې ته اوس ځان روک دی، اوس چېرته جهادونو له راځي، خو به نرمو نرمو بسترو باندې اوس د غیر حاضرۍ نورې وجې هم کېدی شي که نه، د غیر حاضرۍ نورې وجې هم کېدی شي، بیمار به وي، نوره څه خبره به وي، یوازې دا خو نه. چې د بنو سلمه د قبیلې دغه سړي داسې سوال جواب وکړو که نه، نو د نبي علیه السلام یو دریم صحابي دی راپاڅېدو، فقال له معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه. معاذ ابن جبل نوم دی د دې دریم صحابي رضی الله عنه، په صحابه کرامو کې دا مفتی صحابي و. هغه ورته وویل بئس ما قلت، سړیه ډېره بده خبره دې وکړه. د نبی علیه صلات وسلام مخکې ته د کعب ابن مالک د غیر حاضرۍ ډېره خرابه وجه بیان کا، بد ګمان دی، ښه دې ونه ویل. والله یا رسول الله، اوس د هغه په سر باندې صفایي کوي دا دریم صحابي معاذ ابن جبل رضی الله عنه، قسم خورم په الله باندې د الله رسوله صلی الله علیه وسلم ما علمنا علیه الا خیرا، تر اوسه پورې مونږ ته د هغه په حقله د خیر نه علاوه بل څه نه دي معلوم. هغه کې هم مونږ څه بد نه دي لیدلي، هغه کې چې څومره خیر دی. کعب ابن مالک ورته یادوي دا غیر حاضر، د غیر حاضر په سر باندې یې دفاع وکړه، دفاع. فسکت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معاذ ابن جبل رضی الله عنه په دې وینا باندې خاموش پاتې شو. دا اصولی او بنیادی خبره د ستاسو ذهن کې وي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ کې یو ایماندار یو خبرو کی یا یو کار وکي او نبی علیہ السلام په هغې خاموش پاتې شي، د پیغمبر د خاموشۍ د وجې نه د هغه ایماندار هغه خبره او هغه کار نه حدیث جوړ شي. الله دې وکړي چې په دې پوه شي بیا یې هم خیر دی. سهار دی که نه خوب هم دی، نو ما ته پام وکړئ، اصولي خبره دا ده د پیغمبر په وړاندې څوک خبره وکړي نه، ایماندار. زه چې څنګه وایم هغسې د یادولو کوشش کوئ. ښه د پیغمبر په وړاندې چې یو ایماندار یو خبره وکړي یا یو کار وکړي، د مړه دین خبرې ستاسو هسې نه زوتېږي. مړه د پیسو مې کاته ویلې وې، حکومت ویلي دي وایي تاسو دغه وکئ، شناختي کارت نامې راولېږئ، وایي 10,000 روپۍ به ته اوس د غټ اختر ته میلاویږي، او کېدای شي چې څوک قرباني نه شي کولی هغه ته به قرباني مونږ مفت ورکړو. تاسو به وګورئ ما نه به هغه کوډونه موډونه یاد کوي چې عدله بیا درځي. مړه دا څنګه چل دی یار، ولا دین داسې مړه خپل کور کې پردی شوی غونته دی یاره، بیا به بل ځای میلو نه شي تاسو ته دا خبره، نه ټایم شته دی تاسو مونږ سره ګورئ. پیغمبر په وړاندې چې ایماندار یو خبره وکړي یا یو کار وکړي او پیغمبر پې خاموش پاتې شي، د پیغمبر د خاموشۍ د وجې نه د دغه ایماندار دا وینا او د دغه ایماندار دا کار څه شو؟ حدیث شو. دې ته حدیث سکوتی وایي او دې ته حدیث تقریري وایي. دا په آخرنۍ درجه کې د علم په آخرنۍ درجه کې طالبان زده کوي. نیکبختو تاسو ادارې په کوی زده کوئ، یو الله په خاورې خولې ته واچوئ. الحمدلله، شکر دی یو د خولې ته الحمدلله وته، دا هم ډېره غټه خبره ده. نبی علیہ السلام خاموش پاتې شو، نو خبره دې نه مخکې چا کړې ده؟ معاذ ابن جبل رضی الله عنه. نو تاسو تنور په غاړه ګرځئ که نه یار دې وخت کې، او د پیو والا سره ناست یې دې وخت کې دا ټیم مونږ له راکوي. معاذ ابن جبل رضی الله عنه د چا په سر خبره کړې ده؟ جواب یې کړی دی افرین د کعب ابن مالک رضی الله عنه. او کوم سړي ته جواب کړی دی؟ د بنو سلمه هغه سړي بد ګمان کړی که نه. نو معاذ ابن جبل رضی الله عنه را پاسېدو او ویل نه ډېره خرابه خبره دې وکړه، زه په خدای قسم خورم د الله پیغمبره چې هغه کې مونږ د خیر نه علاوه بل څه نه دي لیدلي،
او نبی علیہ السلام د دې صحابي په خبره خاموش پاتې شو نو دا خاموشي لاړه څه شو حدیث شو د دې نه دا پته ولګي دا چې د معاذ ابن جبل رضی الله عنه دا دفاع سره دا درست صحیح ده پیغمبر دا درست او صحیح ثابته کړه په خاموشه سره دا درست او صحیح نه وي نو بیا به دل سره ورکول جواب به ورکول چې جواب ورنکو دینه پته ولګی دا چې معاذ ابن جبل رضی الله عنه درست خبرو کا دا مسله معلومه شوا چې کله زمونږ استاد په وړاندې څوک د چا عیب بیانې د غیر حاضر کس داغه په سر باندې به دفاع کو جواب به ورکو دغه خدا کار نو خو که زمونږ استاد په مسلمان هغه غیر حاضر کې کار ویم بیا هم دا مخکې چپکو ولې به چپکو د ځان د ګړنګ خطا کوي چې کله په یو کس کې عیب وي او هغه غیر حاضر او زی عیب بیانوم دي تسنم واخلي غیبت او دا د مړ ورور څه خوراک دی غوښه خوراک دی او چې زی غیبت کوم زمانه کې هغه تاسو کیږي نو زه په ځان نه پوهېږم او په خپل خپې په تبر باندې وهمه نو لہذا پتا دا لازم دي چې فوري طور باندې ما چپ کی په خبره ورسېدو کړه ان شاء الله په دې باندې به عمل کوو که خیری زمونږ استادو د هیڅ مجلس د غیبت نه خالی نه دی خو چې دوه ملو شي درې مې پکوړای کړي چې دوه کینو درې مم څه کړي دا زمونږ ډېره خوندوره لغه مشغله ده او د دې چل مونږ او تاسو ته د حدیث کې خو دل شو سم نمبر حدیث ویلې شو 1530 نمبر د ریاض صالحین 1530 نمبر حدیث کې چې د کعب ابن مالک نه روایت ده او د بخاری او د مسلم شریف حدیث ته پدې کې دا ویل شو چې کله زما مخ کې یو کس د درېمګړي د غیر حاضر بدوي په ما دا لازم دي چې زده چپ کما کدا سړی نه چپ کیږي نن سبا سو بسنګ چپ کی چې نه چپ کیږي نو بیا زما د پاره دا لازمه ده پرونم حدیث کې ویلو چې زه ورته هغه مجلس سکم پر एकदम الله دې عمل کولو توفیق راکړي یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال